السلام علیکم. د جې 91 مهمې خبرو کې یو پیر بیا تاسو ته خبر کوي. مهمې خبرو کې اولنۍ خبر تاسو درکو چې خیبر پختونخوا مختلفو بلدیاتي ادارو کې چې کوم ملازمین دي نه په تنخواو کې او په پنشنونو کې کوموال معلومه وسره د دین دا مو خبر راغلی دی چې هغه داینه محروم شوی نه یعنی نه ورکی ولا دی غټه وجدار چې ملک د مال کمې زیات شوی نه په وجه د ټي ام اس ملازمان چې کوم نه تنخوا او د پنشنونو محروم شوی دي. په دې کې په وکتی شین ودی کې نو چترال هم موجود دی چې کوم مختلف علاقې دي نه کې چترال دي د دین علاوه بټهیلا لري پکې سره نورنګ دی بنو د اسماعیل خان لکه مروت د دین علاوه نور هم لګي چې پای کې دا شامل دي چې الته د بلتیادي ادارې چې کوم کسان دي غیر خپل پېښنو او د تنخواګانو محروم شوي دي. اوس تاسو درکو بل خبره په پیښور کې یعنی نوحان د او پیښور په ترمنځ چې کومه علاقه دا یعنی اکبرپور په هغه کې سلو کسان په موټر سایکل چې کوم سوار او هغه راغلي دي او د پولیس والنه یې پورا 12 لک روپے اغستې دي او سره د هغه وردی خو ماغستره دا غي نه پس دا وردی غوا ټوله او تختیدل دي. د دې علاوه دا هو ویل کېږي چې کومه تاڼه چې کومه دا شرکې د هغه وسرفا کې وکیل و نه هغه په موبایل من خبره کولې نه خلکو ته او شو کې کومږي ته موبایل اغستره او تختیدل لري. د دې علاوه چې کوم ایکسپیکټر ویني سب ایکسپیکټر عبدالحان چې چا د کوم کسان وته 12 لک روپے مغستې دي او ورته تی موړه هغه ځای پولیس تاڼې ته لاړو نه آلته اف آی آر درج کو نه ورته چې دا زوم په ځای کې ناراضي د دې علاوه بیا چمکنه تاڼې ته تللی او آلته اف آی آر درج کړی خو هغه ورته چې دا زوم په ځای کې خو نه راځي خو آینه باوجود بیا هغه اف آی آر درج کو او واغست دي او تفتیشي شروع کړ. اوس تاسو درکو بل خبره په 400 کې ای ان پی مرکزی صدر سېنیټر ایمل ولی خان دا ویلي دی چې په خیبر پختونخوا کې د اپریشن هیلا په مونږه مخالفت کو د دین علاوه زموږ چې کوم ډیر ځوانان دي او بزرګان هغه هم شهید کړي دي او دای هم ویلي دي چې په پنجاب کې کوچتا یو چرګم منشین هغه خلاف دی احتجاج کې او هغه شهید حسابي کې د دین علاوه په 400 کې مختلفو خلکو سره خبرې کولې او صحت تور پر صحابيان سره دا خبر کولی چې پوره 50 کاله په دهشتګردي کې او د دې اخر وجه صدا او د کې هغه دا هم وایي چې کو دي دا خبره اومنه یا د زمونږ قوم چې کوم نه کو بدی خبر پوه شو چې پنجاب چې د پاکستان پنجاب دی او په بچام کې زیاتره ټریننګ دهشتګردانو نه ورکی او د اغي لیډر چې کوم نه هغه په پنجاب کې دی او دای هم ویني کو چې د کوم دا کچې ډاکو چې کوم دی نه ای خلاف چې کنه موږ اپریشن جاری کو د دین علاوه نه بجلی حواله سره هم هغه ویلو د دې ډیډلاین هم ورکړی د یو میاشت پورې پوسټو چې حال صحیح را نغللو نو موږ د دې خلاف تحریک چلاو. او څنګه درکو بل خبره په غزه کې په شمالي پټي سرحد کې صالح مسجد کې دوران د اسرایلی فوجو په ترمنځ هغه قرآن مجید چې کوم نسخه وا هغه د سوزیدلو یو ویډیو چې کوم دا هغه وایرل شوی دا هغه په دې وجه چې کله هغه جنگ کو نه یو فوجي په جیکټ باندې کیمرا لګیده چې پای کا هغه واضح خودل دي او هغه چې کله ریکارډ را لندي هغه په سوشل میډیا باندې شیر کړل او ورته دا ویني چې هغه دا ویډیو نه بعد د هغه ویډیو نه بعد پوره مسلمانان چې کوم دنیا کې پوره مسلمانان دي هغه ته ډیره تکلیف ورسېده او چایي چې دا اخر څه کېږي زموږ قرآن مجید سره دونه ذاتي اوري کېږي او ورته دا هم ویلي چې ورته دا مو ویلي چې اسرائیل پوج کله دا ریکارډینګ وکړي دا هغه نه پس د دا ویډیو چې په سوشل میډیا ورکی او تاسو درکو ټولو اخی خبرو ولاپنډي کې بنگلاديش او پاکستان ترمنځ چې کوم کرکټ ټیم په هغه کې بنگلاديش وګټله او پاکستان پکې وبېلل چې په جمان دي د پی سی بی چې کوم چیرمن هغه ته ډیر زیات مشکلات ترپیښ شو په هغه کې د پنجاب چې کوم یار سین چې کوم کرکټ ټیم دی هغه ته خدا هم ویل چې دا تاسو چې کوم دی هغه ډیر زیات غلطي کړې او نوټکی په لګې دي چې دا تاسو ډیر زیات غلطي کړې د دین علاوه په پاکستان سوشل میډیا باندې د کرکټ ټیم چې کوم دی هغه د میمز هغه خو شار کېدل او ای خپل غوسه په میمز باندې شروع کړه او د دې علاوه د لاهور چیرمن پاکستان کرکټ بورډ محسن نبوي دا هو ویلي او چې پاکستان ان شاء الله آینده کال کې او د میچ په اوګټي ان شاء الله او د اغینه علاوه بنگلاديش ته مبارکي هم ورکړل. د جې 91 نیوز د نیمه خبرو کې تاسو غواړم اجازه دربه الله پاک.